بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د پښتونخوا ریډیو FM 98 اوریدونکو زم تاسو کور به وقار احمد سواتی او تاسو ری پروګرام ریډیو کلینیک چونکې دا خصوصي پروګرام مونږ تاسو ته راوړی دی د لسو بجو نه تر د یوې بجې پورې تاسو دا پروګرام اوریدلی شئ. معناز ډاکټر چې په دې پروګرام کې زموږ سره حصه اخلي. دا ټیم چې دی په سټوډیو کې را سره موجود دی ډېر ګران زموږ ډېر ګران مشر ډاکټر سید علي شاه صاحب چې دی هغه را سره موجود دی چونکې ډېر یو معناز ډاکټر دی چلډرن سپیشلیسټ دی ماشومانو کوم بیماریان چې په هغې کې د کافي حده پورې ډېر غټ مهارت چې دی هغه یې ورته حاصل دی. ډاکټر صاحب سره به خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب خپل پروګرام کې درته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب راځو به ډسکشن به کیږي. کوشش به کوو چې هغه والدینو ته هغه خلکو ته چې دی هغه دا میسج ورسوو چې نن سبا ماشومانو ته چې دی هغه څه پکار دي. د پښتونخوا ریډیو FM 98 اوریدونکو دا خصوصي ریډیو کلینیک پروګرام چې دی تاسو اورېدی شئ. زموږ سره ډاکټر صاحبان چې دی هغه موجود دي. دا ټیم را سره په سټوډیو کې ډاکټر سید علي شاه صاحب چې دی هغه موجود دی. ډاکټر سید علي شاه صاحب چې دی هغه چلډرن سپیشلیسټ دی. تاسو موږ ته کال کولی شئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0940 92 40 160 باندې چې دی هغه تاسو موږ ته کال کولی شئ. خپل ماشومان په حواله سره د خپل ماشومان د صحت په حواله سره او د کرونا وایرس په حواله سره چې دی هغه تاسو زموږ تپوسونه کولی شئ. موږ ته کال کولی شئ په 0940 92 40 160 باندې چې دی تاسو موږ ته کال کولی شئ. د دې سره سره چې دی که چاته د چا په علاقه کې د اشیای خوردنوش څه مسئله ګرانوالی تاسو چې دی د ډیپټي کمشنر سوات آفیس سره چې دی هغه هم رابطه کولی شئ. د هغو د ټلیفون نمبر دی 0940 92 40 350 چې دی د هغو د ټلیفون نمبر دی. د دې سره سره چې دی که چاته د کرونا وایرس علامات یا څوک په ځان باندې شکمن یا چا چې دی ټریولینګ هسټري کړي څوک د ملک نه بهر راغلی یا د ملک نه دننه راغلی نو هغه چې دی په ځان باندې هیڅ قسمه پرده چې دی هغه مات شوی او زر تر زره چې دی محکمې صحت د اعلی چارواکو سره چې دی هغه رابطه وکړي. د هغو د ټلیفون نمبر دی 0940 92 40 115 چې دی دا د هغو نمبر دی او زر تر زره چې دی د محکمې صحت د اعلی چارواکو سره رابطه وکړئ. ډاکټر صاحب را سره موجود دی. تاسو چې دی موږ ته کال هم کولی شئ په 0940 92 40 160 باندې. راځو به ډاکټر صاحب له ډاکټر صاحب چونکې دغه ماشومان چې دي دغه ګلالیان چې دي دا زمونږ فیوچر دی. نن سباني وخت کې که یو طرف ته مونږ وګورو دولې چوټیانې ورکړي دي او په کورونو کې ناستي د کرونا وایرس د وجې تاسو دغه ماشومان ته څه وایئ چې دوی په کور کې کینی او د دوی څه اکټیویټیز خصوصي پکار دي جی؟ ډېره مهرباني او ډېر یو ښه تپوس وکړو تاسو جی. نو بهتره خو دا ده څنګه چې د حکومت د طرفه زمونږ ټول سکولونه کالجونه یونیورسټۍ هر څه چې دي هغه بند دي او ټول ماشومان او ځوانان ټول نن سبا په کورونو کې دي. الحمدلله ډېر خلک د هغې خپل ماشومان باندې ښه کافي نظر ساتي او په کور کې راټینګ کړي دي را کړې ده. پکار دا ده زما خپله رایې دا ده چې ټول څونه میندې دي څونه پلاران دي نن سبا دوی کیني د خپلو ماشومانو سره او یو ټایم دی ولو مختص کی مثال ماسخوتن یا د شانتې ماسپښین ټایم دی ولو مختص کی په هغې کې دي ته خصوصا د څومره چې د زده کړې خبرې دي هغه ورته شروع کړي ځکه چې څومره زموږ خویندې میندې دي هغو د کورونا وایرس څخه کافي حده پورې د احتیاط هغې خپل کوششونه کوي او خپل ماشومان بهر ته نه پرېږدي. نو پکار دا ده چې دوی ماسخوتن داسې یو ټایم کې کیني څنګه چې زموږ د ماشومانو د طب چې کوم علم دی کتابونه دي په هغې کې هم لیکلي دي چې 3 ځایان داسې دي چې په هغې کې د ماشومانو هغه لرننګ کم بیهیویر دغه سیوا کېږي او دوی غواړي چې موږ ته دې ټایم کې د خپل مور او پلار څخه خبرې وښولې. یو هغه ټایم کله چې دوی د خپل مور یا د پلار سره په ګاډي کې ناستې ټریولینګ کوي دې ټایم کې ماشوم ډېر زیات توجه سره خبرې اوري. دویم چې کله ماشوم ماسخوتن شي او د مور او پلار سره خواته کینی دغه ډېر یقینا یو ښه ټایم دی د زده کړې دپاره چونکې د ماشومانو په مزغو کې د رښتیاو او د دروغو صفت او تمیز لا نه پیدا شوی. نو دا هم زموږ کتابونو کې دي چې دغه ټایم کې ماشوم ته که موږ کیسې کوو څنګه چې د خاپیرو کیسې کوو څنګه د دیوانو کیسې کوو نو په هغې باندې خوږې لګي په وجه دا ده چې دوی په مزغو کې لا د دروغو د رښتیاو صفت او تمیز نه پیدا شوی. نو دا یو ښه ټایم دی نن سبا زموږ سره چې په دغه ټایم کې دوی ته د اوبو د څښلو طریقه وښیو د سملاستلو طریقه ورته وښیو روټۍ به څنګه خورو واشروم ته به څنګه ځو څنګه به راوځو
څنګه به د صفایي خیال ساتو، څنګه به مونځونه کوو، څنګه به اودس کوو، څنګه به چې دی نو تیمم کوو، او څومره چې زموږ دیني خبر دی هغه ټولې ورته وښایو که نه. څنګه چې زموږ یو مشر دی هغه وایي یو ماشوم دی په ولاړه باندې اوبه څښي، نو پکار دا ده چې ته دته ونه کارېږي بلکې دې ته په مینه باندې پوه کړې چې یاره بچیه ځناور په ولاړه باندې اوبه څښي او انسانان په ناسته باندې اوبه څښي که نه. نو د اوبو د څښلو طریقې شوې، د روټۍ خوړلو طریقې شوې، دغه شان د خلکو سره د میلاوېدو طریقې شوې، په ماشوم کې نروالی مونږ تاسو پیدا کړو، مجلس کې به څنګه کښېني، دا ټولې خبرې نن سبا یقینا دا مونږ له الله پاک یو ډېره ښکلې موقع راکړې ده. دا موقع د دې نه مونږ تاسو فایده واخلو او دا مونږ کنزیوم کړو، لکه مطلب په ځان باندې بوج نه ګڼو. څنګه چې زموږ دا اکثر ملګري دا میسج کوي چې مونږ د ډېر وخت بعد د یو ځای د کېناستلو، د یو ځای د ګپ شپ موقع میلاو شوه د کرونا وایرس ته وجې. نو یقینا دا مونږ تاسو کنزیوم کړو د خپلو ماشومانو دپاره، خصوصا هغه میندې کومو میندو چې تعلیمونه کړي دي هغوی ته څه لږ ډېره پوهه شته، نو هغوی خامخا خپلو ماشومانو له ټایم وباسي او دا خبرې ورته ور وښایي. جی د پښتونخوا ریډیو FM 98 اورېدونکو تاسو چې موږ ته کال کولی شئ په 0946 92 40 160 باندې چې تاسو موږ ته کال کولی شئ. ډاکټر سید علي صاحب چې دی را سره موجود دی، چونکې ډاکټر صاحب چلډرن سپیشلیسټ دی، ډاکټر صاحب چې دی چلډرن سپیشلیسټ دی، تاسو چې موږ ته کال کولی شئ په 0946 92 40 160 باندې چې تاسو موږ ته کال کولی شئ. ډاکټر صاحب څه کالز راغلی دی به هم سره سره د دې سره ډسکس کوو. موسی د نیک درې نه کال کړی دی، وایي چې زموږ ماشوم د ایج 2 ایرز دی. وایي هغه پړ مخې سملي الټه لکه سملي د سینې زیاته خرابوي. ډاکټر صاحب څه سجیشن ورکوي؟ نو د دوو کالو ماشومان د دیو خو ټول ناول تاسو وګورئ آیا وزن یې خو ډېر زیات سیوا نه دی. بعضې ماشومان چا چې وزن سیوایي او د سټه غټوالی چې څونه ډېرېږي، اکثر داسې ماشومانو ته په نیغ سملاستلو یا په سیټ سملاستلو کې معمولي تکلیف وي، داسې ماشومان اکثر پړ مخې سموي. آیا تاسو وګورئ ستاسو ماشوم چې ډېر غټ خو د وجود نه دی. دویمه دا خبره که فرض که د وجود نه غټ نه وي، وجود نه ټیک ټاکي، نو د ماشومانو خپل یو سوري دی کله نیغ سملي کله سایډ ته سملي، بعضې ماشومان هغې الټه سملي. نو تاسو دونه غټه ایشو نه ده، خو صرف که وزن یې سیوایي نو بیا به تاسو د هغه ډېر وزن د دغه دپاره نقصاني دی، د هغې به بیا لږ مونږ تاسو مخنیوی کوو، د هغې وزن مونږ به کوشش کوو چې دوی لږ کم شي، ځکه هغې سره بیا اکثر دوی د شپې خرډاړې هم کوي او بیا د شپې د دوی ساه نالی هم بندېږي، هغې د وجې دوی پړ مخې سموي، دوی ته پکې تکلیف نه او خوب پکې بیا ښه کولی شي. او سینې چې بار بار خرابېږي د هغې دپاره دا ده ساده چې کله هم د ماشوم سینه خرابېږي، نن سبا چونکې دا موسم د سپرلي دی، نو په دې هوا کې دا ذرات لوزي زیات، رادوړې دي ډېرې زیاتې، نو هغې د وجې به سینه بار بار خرابېږي. نو تاسو وګورئ که تبه یې ډېره زیاتې، نو د 2 کالو د ماشوم لپاره بیا سیرپ اګمنټین به راواخلئ 156 دا به له تاسو یو کاشو وسار یو غرمه یو ماښام ورکئ، او سیرپ پیناډال دا به له یو کاشو وسار یو غرمه یو ماښام ورکئ. ښه که تبه یې نه وي نو بیا صرف بس د تبې شربت ول راواخلئ، هغه له 3 ټایمه ورکوئ، باقي ماشوم د دوړې نه او د دې ذراتو نه وساتئ. جی ګران اوریدونکو، ډاکټر صاحب چې دی هغه ستاسو هغه سوال چې دی هغه ډېر زیات واورېدو او تاسو ته چې دی ښه تجاویز درکړو. موسی د نیک درې نه ډاکټر صاحب خبرې چې دی تاسو به اورېدلي. ډاکټر صاحب راځو به چونکې حکومتي چارواکي یا محکمه حیثیت